په دې ملک غیر مسلم اوسیږي ذمیانو په حیثیت د پاکستانیانو په حیثیت ټیکس ورکوي ټیک د هغوی ته مذهبي ازادي حاصل ده دکې اختلاف نشته لیکن آیا په دې ورځ د مسلمانان هغوی ته د هغوی د اختر مبارکي ورکړي مسله دغه ده بنیادي اسلام کې د دې گنجائش نشته امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح سند سرا التاریخ الکبیر کے سلورم جل کے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو اثر نقل کرے اہل علم پدی پوئیگی چہ د سیدنا عمر اثری او سند صحیح وی تو داغے سمر زور ہے حدیث کا راضی کا زمانہ رس سوک نبی وے بالفرض لکان عمر ابا عمر وے مداد تاریخ الکبیر د امام بخاری رحمہ اللہ جل سورم صفحہ 14 دے خپل سند سر بیانی اخبرنا نافع بن یزید سمع سلیمان بن ابی زینب وعمر بن الحارث سمع سعید بن سلمہ سمع اباہ سمع عمر بن الخطاب عمر بن خطاب سویل اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم دا اللہ دا دشمنانونا دا غی پا اختر کے ڈڑی تایخ دا سیدنا عمر فتورا دا چاہ دارالعلوم دا مفتی فتورا دا چاہ فتورا چاہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورد ریخ اور دا آغا چاہ فتورا چاہ خلفائے راشدین کے اور عشرہ مبشرہ کے داخل لکھ یہ تو جائز نشی گلے گنجائش نشتا غیر مسلم و تا داغی پا دیوالی کے پا دارنگے بڑا دن کے تو بڑا دن ہوئی مشران تو ویا دی چاہے اسکول کالج ویلی چکلے ودا چٹیانے کے دے یہ تو بڑا دن ہوئی بڑا دن دا مطلب چې په دې ورځ چونکې سیدنا عیسی پیدا شوی دی لہذا دا ټول نه لویه ورځ ده دا زمونږ خلک والا تعویلات به بیا کول چې په دې ورځې نه چونکې ورځ اوږدېدل شروع شي نو ځکه ورته بړا دین وایي دا تعویل دی دغه وجه نه ده بړا دین ته پښتانه بړه دین وایي د دې پشت باندې دغه نظریه ده قرآن مجید سے فرمائے لی چاہے عیسیٰ ابن اللہ نے قرآن مجید خود ابنیت دا ولدیت دا عقیدی دا تبنی و دا عقیدی دا کفارے کم تردید کر دے خلق آگے نہ بالکل نہ واقف دے عیسیٰ ابن اللہ نے دے زمونگا بے علمہ علماء دانشوران اگر دیدے ترا کسی دے بیچارہ گان اگر یو سړی وی چیرې خلق سوک خیا دی ته چا شهرت کیږي نه هغه جماعت کې خلق دو کیږي نو بیا هغه شهرت خو شي زمونږ باید دانشوران شهرت غواړي په دې طریقه غواړي چې راشه او داسې خبرو کا چې غیر مسلم خوشاله کم نو که غیر مسلمو کې ستا شهرت شنو چلو شي په دې کې اوس فایده نشته دا ډېر منفي سوچ دی او د اسلام خلاف یو منفي طریقې سره خلک د هغې د کمزوري کولو کوشش کوي دا جایز نه دی کسوف او خسوف باره کې مونږ بحث کوو نو هغه دا دی چې دا د الله رب العزت د قدرت علامات دي او 25 دسمبر باندې بېشک سیدنا عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی دیکھا سے شک نشتا لیکن څنګه چې عیسایانو د هغې نه یو عید جوړ کړی دی نو دارنګې مونږ هم یو عید جوړ کړی دی یو بدعت دا صاحبان هماخوا روان دي د دې خاصې عیسایانو سره نه لګي لیکن په دې کې تقلید کوي اتباع کوي بلکې دې جواز د پاره دلایل پیش کوي دا موږ خپله موقع کې ویلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین په دې کې یو کس داسې نو چې هغې عید میلاد منو کړی
البته زمونږ د خلکو ایمان مضبوط دی، زمونږ اعمال ډېر ښایسته دي د هغې په مقابله کې، نو ځکه مونږ عید میلاد مناو. زمونږ ذهن دا جوړ شوی دی. د الله بندګانو دا د دین کې اضافه ده د ځان نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت څوک نه خفه کېږي. خبره دغه نه ده. خبره دا ده چې یو څیز تر 8مې صدۍ پورې نه موجود، هغې نه وروسته پیدا شو، نو آیا دا دین دی؟ خبره دغه ده. دا دین نه دی. دا چې یو سړی دین ګڼي نو پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې ثابت کړي. 63 سال هغه ژوندی و، نو چې دا جایز و نو کم سے کم یو کال خو پکار و. صحابه کرام تابعین تبع تابعین تر کومې زمانې پاتې شوي دي، هېڅ صحابي دا چل نه دی کړی. دا به راشي نو موږ ته موجوده حاضرینو کې ښیي، او بیا د فیسبوک دی الله بې خو باسي چې د ترکو کې څوک راغلي او جلوس یې وباسلي د عید میلاد کا، نو خلک به نیغ نیغ کوي، څوک وایي پلاني ځای کې موزي. پیدا سمه خبره ده. موږ به خلکو ته وایي ګیرې وساته، بل سړی به راته وښي دا خو 200 کسان ګیرې خوري، نو موږ به څوک ګیرې خورلو پسې وځو. زمونږ د دین مزاج خدا نه چې خلک داسې کوي، زمونږ د دین مزاج دا چې الله او رسول څه وایي. لوی لوی خلک دی په دې بېوقوفتیا کې مبتلا شوی دی چې جی پلاني پیر صاحب دا چلو کو پلاني وکړو، هغه فلانې نبي خو نه دی که، او نه هغه فلانې صحابه کرام دي، نه هغه تابعین دي، نه تبع تابعین دي، نه ائمه مجتهدین دي. زما او ستا غوندې انسانان دي. مونږ ګناه هم کوو نیکي هم کوو، نو زمونږ ګناه خو حجت نه دی، دلیل نه دی د دې خبرې چا جایز دی. که اوس یو سړی راپاسي بالفرض ایگزیکٹ فکس په 12 بجې باندې مونځ شروع کړي، چندور د تندي نه اخوا دېخوا نه وي، بلکل په تندي باندې، هغه ډېر لوی بزرګ سړی، نو ته به یې تسلیم کړو چې خیر دی؟ دا قابل تسلیم خو نه ده. ځکه چې کله انور بلکل په تندي باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده، هېڅوک به مونځ نه کوي. خو د دین د ثبوت دپاره دا طریقه غلطه ده، کوم چې زمونږ خلک یې فلانې داسې کوي فلانې کوي منو. د دین مزاج زمونږ دغه نه دی. د دین مزاج زمونږ دا دی چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. نو بارکیف دا 2 سیزونه 13 هفته کې تیر شو. تنبیحات ضروری وو. آئنده کال که څوک ژوندي بیا بالفرض یا بل کال او دا قسمه واقعات راځي، نو انسان دې په دې کې اسلامي اصول نه پرېږدي. موږ مسلمانان یو، موږ نه یهود یو نه نصارا یو. او کله چې یو سړی د یو قوم د عقیدې په رسم کې د هغې اتباع کوي، نو دی مسلمان نه پاتې کېږي. ابن قیم رحمه الله کتاب دی احکام اهل الذمه، او په کې هغه بار لیکلي دي دلایلو په بنیاد باندې چې که یو سړی د غیر مسلمو د عقیدې په رسم کې شریک شي، نو دی مسلمان نه دی. دا کرسمس دا د عقیدې بنیاد نه دی، لہذا دې ته جایز ویل یا په دې کې یو مسلمان ته دا اجازت ورکول چې هغه ته کرسمس مبارک ووایه، دا د دین نه بلکل بې خبري ده. دیني خلک دا کارونه نه کوي.